یو خفه د دنیا کور کې بل خفه پروت دی په ګور کې. یو خفه د دنیا کور کې بل خفه پروت دی په ګور کې. وای دا د چا د لاسه داسې انسانان سوځي په اور. مشر سوی وای سګیله به ترې څوک وکړي، سګیله به ترې څوک وکړي، د اغیارو سګیله ده د یو ملت کسانو انډوخر جوړ کړی کور کې. نن د رباب نه څه جوړ کړي دي. اوس ته سوچو که د رباب ارزي د یونیورسټیانو کې خو تعلیم حاصلېږي، یونیورسټیانو کې خو د نیوټن غونډه کې او د اینشټاین غونډه کې فلسفه تیارېږي. زما اوس ته یونیورسټۍ ته رباب راوړی دی. څه کوي؟ وایي موږ دا کلتور دی نو موږ ستا باندې ستا یوه یونیورسټي په عالمي سطح باندې په نمبر کې شته، په سلو کې راوړه. نو دی وایي که نه وایي سګیله به ترې څوک وګړي د اغیارو سګیله ده. موږ به د یهودیانو او عیسیانو نه سګیله کوو. وای د یو ملت کسانو ګوره موږ ټول مسلمانان یو که نه، که دا د رباب منګي والا دي خو دوی هم ځان ته مسلمانان وایي، او که علما کرام دي موږ هم الحمدلله مسلمانان یو. د یو ملت کسانو انډوخر جوړ کړی کور کې. وایي پس د غم نارې سوري دي د یو بله په عذاب دي. پس د غم نارې سوري دي د یو بله په عذاب دي. وایي نه له یاره تمه کېږي نه وفا پاتې شوه ورور کې. صاحبانو نه له یاره تمه کېږي نو وفا پاتې شوه ورور کې. وایي بلبلان په جړا سر دي شل ګلونه پاڼې پاڼې، بلبلان په جړا سر دي شل ګلونه پاڼې پاڼې. وایي رنګیني مزای نشته نه ښکلا په باغ سمسور کې. مولوي صاحبانو بیا وایي دا دنیا ده که مقتل دی شپه ورځ خونونه کېږي، دا دنیا ده که مقتل دی شپه ورځ خونونه کېږي. وایي په زرګونو انسانان برې چاپېرچل په هر یو لور کې. هغه حیران شفیق ملنګ یم د ایام په ګردشونو، وایي چې څه فرق نه وینم په مابین د تور او سپین.